دا الله فضل او کرم دی. د رمضان میاشت خدای پاک راوستله. رب العالمین دی په دې میاشت کې مونږ له د روجو د نیولو د صحیح عبادت کولو توفیق راکړي. زما وروڼو دا میاشت په انسان باندې د الله یو فضل او کرم دی. الله د انسان د بخښنې دپاره بانې لټوي، مختلفې موقع جوړی چې په هغه موقعو باندې د انسان ګناه معاف کړي او د عبادت والا لوی مرتبې ورکړي. 11 میاشتې تېرې شوې. په دې 11 میاشتو کې خامخا د انسان نه ګناه شوي، په عبادت کې کمی شوي، عبادت په صحیح طریقه شوي نه. دا یوه میاشت الله انسان له یو موقع ورکړه چې په دې میاشت کې د الله عبادت وکړي سړی، الله رضا کړي او څه کمی شوي کمی پکې پوره شي، توبه وباسي، د الله ذکر او اذکار وشي، تلاوت وشي، تراویح پکې وشي، الله پکې رضا شي. دا هغه 11 میاشتو هغه کمی رب العالمین په دې میاشت کې پوره کړي. الله کله انسان دپاره د جمعې شپه، د عرفې ورځ، د عرفې شپه، د لیلة القدر شپه، دا ټولې الله تعالی د انسان د بخښنې او د انسان د ثوابونو دپاره موقع پیدا کوي چې که انسان الله ته رجوع کړي نو رب العالمین په دې ورځو کې د نورو په نسبت باندې په دوچندو ثواب ورکوي. د رمضان میاشت په ټولو میاشتو کې بختوره او د برکت میاشت ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د رمضان میاشت تېره شي نو فرشتې په جنتونو کې کار شروع کی، کوشش کوي چې جنتونه ډولی کی. نو چې د الله په حکم باندې او بیا فرشتې کم کار کوي، تاسو ته پته ده چې هغه به څونه د انسان د عقل نه دا بار خبرې دي. 11 میاشتې د جنت په زیب او په زینت او په آرایش او په ډول باندې ولګي. 11 میاشتې بوټي پکې زرغون شي، خشته شي، مزیدار شي. نو چې کله د رمضان دا میاشت راښکاره شي نو د عرش د الله د عرش د سوري د لاندې نه یو خشته ښکلې مزیداره هوا راوالوځي. هغه هوا د جنت په حورو باندې ورشي، ادونه مزیداره او خوشبوداره چې هغه د جنت حورې ورته خوشحاله شي او هغوی د الله په دربار کې سوال وکړي چې یا الله مونږ له په دې میاشت کې د دې میاشت د عبادت د برکت نه هغه خاوندان را نصیب کې الله چې زمونږ سترګې په هغې یخې شي او د هغې سترګې په مونږ یخې شي. یعنې مونږ په هغې خوشحاله شو او هغه خاوندان په مونږ باندې خوشحاله شي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د قیامت په هغه لوی میدان کې چې په چا د اروس 50,000 کاله ده او په چا زیات او په چا کم او په لوی تکلیف کې به خلک مبتلی. څوک به د کنډو پورې د خولو نه ډوبي، څوک د نامه پورې، څوک د مرۍ پورې او څوک د دې خولې پورې. هر سړی به په خپله خوله کې ډوب ولاړي. د دنیا د اوبو مثال خدا سره چې دا سطح هواره ساتي. اوبه چې یو ځای کې راشي تر هر ځای پورې د اوبو سطح هوارئ بیږي اوبه. او د آخرت د انسان خوله به انسان پورې ولاړئ چې د انسان نه وبېږي د پورې به د قالب په شان بنده ولاړئ، د ده نه به اخواته نه ځي چې میدان ته ترې وبېږي. هر انسان به خپله خوله کې ډوب ولاړي. د چا نه ګوره خوله څونه په سختۍ وځي او خوله هله وځي چې انسان ګرم شي. نو چې خوله د ګرمۍ د وجې نه وځي او هغه ګرمه خوله د انسان نه ده که د جامو د قالب تو وي، د چا د نامه او د چا د مرۍ پورې په تکلیف کې به دا خلک مبتلی. نفسی نفسی اوازونه به کوي، پیغمبران به سفارشونه کوي، هر چا سره به د خپل ځان غم او فکري. دغې وخت کې نبی علیہ السلام فرمایي چې د الله د عرش د سوري لاندې به یو قوم ناست دی. هغې ته به درستخان غوړېدلي، په هغې به خوراکونه خوري، شربتونه به ورته پراتي، میوې به ورته پرتې وي، یخې هواګانې
خنداګانې به پې لګي او داسې به یو بل سره ګپې شپې لګوي لکه دا مرغۍ چې مازدیګر یو بڼ ته را یو ځای شي او چغار کوي، داسې په خوشحالو به لګوي او خندا خوندې او ګپې شپې به لګوي. لاندې به ورته خلک حیراني چې الله مونږ د ګرمۍ نه مړه شو، په هغې یخ هواګانې لګي، مونږ په نور نیزوار دی، تو ته مونږ ناس یو ولاړ یو، الله هغوی باندې د ستا د عرش سوری دی، مونږ د تندې او د لوږې مړه شو او هغوی ته د جنت میوې او د جنت خوراکونه او د جنت هغه قسم قسم د لذیذ څیزونه ورته پراته دي. یا الله چې دا څوک دي؟ نبی علیہ السلام فرمایي دا به هغه خلک دي چې د رمضان په میاشت کې د الله د رضا لپاره روجې نیولې وي. دومره د برکت شی دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د روجهدار سړي د خولې بدبویي دا د الله په نزد د مشک او د عنبرو د خوشبویۍ نه بهتره ده. څه مطلب؟ سړی چې د قیامت پر ورځ د قبر نه پاسي یا په قبر کې سملی، نو که د روجه په دنیا کې نلی، په دې قبر کې او د قبر نه چې پاسي د محشر په دې میدان کې به د خولې نه د مشکو د خوشبویۍ نه خشته خوشبویې دي. په دنیا کې د روجهدار د دې معدې نه یو بړاس روزي، دا بدبویي د هغه معدې د ناروالي د وجې نه ده. که ته مسواک هم ومږې، مسواک سره خو صرف د غاښونو هغه بدبویي ختمه شي، خو د زړه د دې معدې نه یو بړاس روزي د روجهدار معده ناری، دغه بړاس یو مخصوص بدبویي لري. دا په دنیا کې په انسان د مشک په الله د مشکو د خوشبویۍ نه مزیدار او خشته لګي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي الصیام جنتون، روجی چې دی دا ډال دی، ډال لکه ډال پخوا به د اوسپنې نه یو طبقې شان جوړ کړی، کړی به پکې هغه به ځان ته نیولی او چا به د څرمنې نه یو ګاډینۍ غوندې جوړه کړې وه د طبقې برابر، او په هغې کې به یې لاس کې اچولی و. دشمن سره خو به د تورو او د نیزې او د غشو جنګ و، نو هغه ډال به یې د ځان مخې ته نیولی و چې زه بچ شمه. اوس هم دی بعضې پولیس والا سره یو داسې اوږد د اوسپنې یو کښې وي، هغه د جنګ په وخت کې نیولي لاس کې څوک په کاڼي غزار کوي، نو په هغې ځان بچ کوي، دې ته ډال وایي. نبی علیہ السلام فرمایي روجې ډال دی، د ګناه نه او د الله د قهر او د غضب نه سړی بچ کوي، خو ما لم یخرقها تر څو چې سړی دا ډال ونشلی. ډال چې وشلیږي نو بیا تا نشي بچ کولی، که دا روجه دې وشلوله نو بیا تا د الله د قهر او د غضب نه نشي بچ کولی. صحابه تپوس کی د الله رسوله په څه دا روجه شلیږي؟ وی په دروغ او په غیبت باندې. سړی چې دروغ وی روجه وشلوله، سړی چې غیبت کوي روجه وشلوله. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم بل حدیث کې فرمایي الکذب والغیبت یفطران الصوم، دروغ او غیبت روجه ماتی. صحابه تپوس کی د الله رسوله روجه ختمه شوه؟ وی نه داسې نه ویمه چې روجه بالکل ماته شوه او ختمه شوه، خو د روجې چې کم برکت او ثواب و هغه په اوبو لو شو. د روجې یو فایده خدا را چې ستا په ذمه د الله یو قرض دی، غاړه به دې خلاصه شي. دویم د روجې خپل ثواب او خپل برکت دی. نو که ته دروغ وی یا غیبت کې نو ټیک د ذمه به دې خلاصوي، غاړه به دې خلاصوي، قرض دې خلاص شو، خو چې د روجې کم خپل فضیلت دی او خپل برکت دی هغه دې دوړه که برباد دی که. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هر یو انسان روجه کې یو پیشمنی دی او یو روجه ماتی دی. چې څوک پیشمنی کوي السحور فیه برکتون، نبی علیہ السلام فرمائی پیشمنی کی برکت تے، وجود مضبوط شي، عبادت تا بتکڑا شي. بعض سړی وی ناولې پاسی، ناولې پیژنې څنګه چې د کټ کې پاسی، خوله کې اوبه واچوي او چیوس کې اوبه ودشي، دې ته ناولې وی. ناولې د مونځ مرتبه د روجې نه زیاته ده ګورې په فرضیت کې. په روجه هم فرض ده او مونځ هم فرض ده، مونځ مرتبه پې زیاته ده. نو مونځ د سم لاس دی هغه دې ونه کوه روجه نیسې، او پیشمنۍ دې هم پرېښود. دا بد قسمت انسان دی، ډېر زیات بد قسمت انسان. نبی علیہ السلام صحابو ته فرمایل به هلمو الی الغداء المبارک، اے صحابو راشه دې برکتی خوراک لراشه. پیشمنۍ به یې ورته یادو. نو پیشمنی خوراک سنت دی، د نبی علیہ السلام طریقه ده، پاسېدل ورله پکار دی، او بهتر طریقه دا د زمارونو چې سړی پاسي
او دی اودس وکړي، اودس نه پس پېشمني وکړي او بیا ډېره ښکلې موقره تهجد بنده وکړي، 8 رکعته کم از کم، 2 رکعت هم کولی شي، 4 هم کولی شي، 6 هم کولی شي، 8 رکعته تهجد وکړه، دې نه زیات که څوک کوي هم کولی شي. ښه مزېدار تهجد وکړه، دغه وخت کې د الله ذکر و اذکار وکړه او د الله په حضور کې د خپلو ګناهونو معافي وغواړه. یا الله زه ډېر ګناهګار یم، واقعي مونږ ډېر ګناهګار یو، الله مونږ ډېر ګناهګار یو، الله زمونږ ګناهونه مونږ ته معاف کې. دا سوال کوي او د جهنم نه امان وغواړه، یا الله مال د جهنم نه امان راکې. نبی علیہ السلام فرمایي وی 2 سیزونه وی پر روجه کې 4 سیزونه وغواړئ د الله نه، 4 کارونو کې 4. دا د دواړو جهان مبارک سردار فرمایي وی دا 4 کې 2 چې دي، یو د الله ذکر وکړئ، ذکر باندې الله ډېر خوشحالیږي، او دویم د الله نه بخنه غواړئ، استغفار، استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه. دا ذکر ډېر بے فضیلت دی. حضرت موسی علیہ السلام یو ځل د الله نه تپوس وکړ، وی یا الله ما ته داسې شی وښایه چې زه پې تا ته ډېر زیات در نږدې شم. وی الله یادوه، ذکر کوه، لا اله الا الله، د عبادت لایق ما سوا د الله نه بل څوک نشته، ذکر کوه. وی الله وی دا خو ټول خلق کوي، ما ته داسې شی وښایه چې بل څوک یې نه کوي او صرف زه یې کومه. وی ای موسی که دا ټوله دنیا دا ځمکه وواړه اسمانونه دا د تلې په یو چابړي کې واچئ او دا ذکر په بل چابړي کې واچئ، دا ما دا ذکر پې درنیږي. که ټول خلک یې وایي نو وایي دی که نه، خو د دې نه بهتر شی بل نشته. نو نبی علیہ السلام فرمایي چې یو خو ذکر کوی د الله، لا اله الا الله، دا خامخا وایه. او دویم استغفار، استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه. او که چاله دا اوږد نه ورځي سید الاستغفار دې ته وایي، استغفر الله من كل ذنب واتوب الیه. او که دام نه درځي صرف استغفر الله وایه، استغفر الله استغفر الله استغفر الله، یا الله د هرې ګناه نه ستا په ذات بخنه غواړم، ته مې د ګناه نه پاک کې الله. حضرت حسن بصري له یو سړی راغی، وی ډېر زیات ګناهګار یم، وی استغفار وایه. بل سړی راغی، وی ډېر غریب یم، څه دم راته وښایه، وی استغفار وایه. بل یو سړی راغی، وی صاحب نارینه اولاد مې نشته، وی استغفار ډېر زیات وایه. بل یو سړی راغی، وی خلق مې عزت نه کوي، وی استغفار وایه. بل یو سړی راغی، وی صاحب قرضدار یم، وی استغفار وایه. یو شاګرد ورته وی بل څه دې زده دي که دا یو ټکی دې زده کړی دی؟ اوس ډاکټر له خو چې بیمار راشي نو چاله یو دارو ورکوي، بل بیمار راشي هغه له بل دارو ورکي، بل بیمار راشي هغه له بل دارو. نو تاله چې څوک راځي دا یو ټکی ورته ښیه، استغفار وایه. حسن بصري رحمت الله علیه ورته وایي وی هغه شیخ یم چې الله مونږ ته قرآن کې ښولی دی، او قرآن کې الله په استغفار 9 وعدې کړي دي، 9. فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا. وی که ګناه دې زیاتی او د الله نه بخنه غوښتل غواړې، استغفار وایه، الله به دې وبخي. دا یو. یرسل السماء علیکم مدرارا، فقحتی نو باران نه کېږي، استغفار وایه، الله او باران وکړي. ویمددکم باموال وبنین، که مال دینی 3 شو، زامن دینی 4 شو. ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انهارا، باغونه دینی نهرونه دینی، دا الله نه استغفار وایه، الله به درکړي. او ورپسې وایي مالکم لا ترجون لله وقارا، که څوک د عزت نه کوي، بې عزته ګرځي په دنیا کې، استغفار وایه، رب العالمین به د عزت درکړي. نو دا الله ګناهونه معاف کېدل، زامن شو، نهرونه شو، باغونه شو، عزت شو، بچی شو، او یو بل کم یو شو. دا 9 وعدې رب العالمین په قرآن حکیم کې په استغفار کړي دي چې دا 9 واړه بدل رب العالمین در کې بخنه غواړه، استغفار. او دویم د استغفار فایده څه ده؟ مونږ چې په کم غم کې ګیر یو، د هغې دپاره لوی دم دی، لوی دم. هر انسان په دې غم کې ګیر دی چې الله ستا په قهر او غضب کې را ګیر نشم. بعضې وخت کې په انسان کې بیماری راشي، دا د خدای قهر او غضبي، دشمنی راشي د الله قهر او غضبي.
مقدمه راشد الله قهر او غضبی، روان راشد الله قهر او غضبی. نبی کریم صلی الله قرآن حکیم کې الله فرمایي، قرآن کې وې د الله د قهر او د غضب د پاره دوه دمه دي، دوه. وما كان الله يعذبهم وانت فيهم، یو د پیغمبر علیه السلام مبارک وجود د الله رسوله تر څو چې ته په دې خپل امت کې موجود یې زه خپل قهر او غضب نه رالیږم. یو د نبی علیه السلام مبارک وجود. او دویم څه شی دی؟ وما كان الله معذب څنګه دی وهم یستغفرون، تر څو چې دې استغفار وي زما قهر او غضب به پې نه راځي. نو د نبی علیه السلام مبارک وجود تر څو چې په دنیا کې حیات، نو تر هغې پورې خو به د الله قهر او غضب نه راځي. او که د هغې نه پس یو سړی یریږي چې په ما د الله قهر راغی غضب، دې د استغفار ډېر زیات وایي، استغفر الله استغفر الله استغفر الله، د الله قهر او د الله غضب به پې نه راځي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم په روژه کې څو څیزونه وښول؟ دوه څیزونه، یو د الله ذکر او یو استغفار. یاد به مې که به یاد نه وي، د الله ذکر، دویم څه شي؟ استغفار. ډېر زیات یې وایه. او دوه څیزونه داسې دي چې د هغې نه خاص خلاصي نشته، نو هم پکې کوی. نبی علیه السلام فرمایي هغه څه دي؟ یو د اور نه معافي غواړی، یو جنت، د اور نه معافي او جنت. نو څلور څیزونه شو زما وروڼو، یو استغفار، یو د الله ذکر، یو د الله نه جنت غوښتل، یو د اور نه معافي غوښتل. بس یا الله د اور نه مې خلاص کې. په پښتو کې خیر دی وایه، اللهم انی اسألک رضاک والجنه. نبی علیہ السلام به وی الله ستا رضا او جنت غواړم. واعوذ بک من سخطک والنار، او الله ستا د قهر او ستا د جهنم د اور نه پناه غواړم. نو خیر دی په پښتو کې وایا، یا الله ستا رضا او جنت غواړم، یا الله ستا د قهر نه او ستا د اور نه پناه غواړم. دا سهار او ماښام وایه او ذکر او استغفار له ډېر زور ورکوي. دویم د رمضان د روژې برکت څه دی وروڼو؟ روژه ماتې. او روژه ماتې چې بیا په خپله روژه ماتې بل لم روژه ماتې ورکه. نبی علیہ السلام فرمایي کم انسان چې بل له روژه ماتې ورکړ، د هغې سړي چې څومره اجر او ثواب کېږي دومره به الله دلم ورکړي. چا چې روژه ماتې ورکړې د هغه به کمیږي نه، دا مه وایه چې د به کم شي، نه د هغه به کمیږي نه، خو د هغه برابر به الله دلم ورکړي. نو صحابه خو غریبانو، وی صاحب چا سره روژه ماتې وي؟ دا خو ډېر خلک به چې هغه به روژه ماتې نه موني. وی دا ثواب الله هغه چالم ورکوي چې مسلمان له یو ګوټ پی ورکړي. که پی په وس کې نه کېږي، یو ګوټ اوبې بل له ورکړې دله به الله اجر ورکړي. یو ګوټ اوبه په دې الله اجر ورکوي. نو په رمضان کې زما وروڼو ایثار وکړئ. ایثار څه ته وایي؟ بل مسلمان سره ښه وکړئ، ځان پرېږدی بل له ورکړئ، په خپله مخوری بل له ورکړئ. ګاونډي د نار پاتې نه شي، ګاونډي د وږې پاتې نه شي چې ستا بچي ښه خوراکونه خوري او ستا ګاونډي د ډوډۍ درک نه لګي. نو د قیامت پر ورځ به د رب العالمین ګورې تپوس کوي. دا د صحابو صفت. یو صحابي فرمایي وی جنګ یرموک کې د نبی علیه السلام سره جهاد لتلی، وی زما د تره زوی او د زنکدن وخت دی او زخمي پروت دی، وی تږي او ما ته اشاره راکړه چې اوبه راوړه. مشک مې د اوبو په منډه منډه راوزغلو او د تره هغه زوی ته مې ور مخکې کړ چې هغه له مې خوله کې اوبه اچولې د هغه سره خوا کې یو بل زخمي و، هغه فریاد وکړه او د اوبو ته یې داسې پترس وکتل تږي او د زنکدن د تندې نه دې مله وساتي. وی زما را تره زوی ما ته اشاره راکړه چې ما پرې راغلی اوسه. وی هغه زخمي له مې په منډه اوبه وزغلولې. وی چې هلته مې وزغلولې د هغه سره خوا کې بل زخمي دی، هغه دې اوبو ته داسې پترس وکتل، هم غریب تږی و. وی هغه دویم زخمي ما له اشاره راکړه چې ما پرېږده، هغه له اوبو رسوه. وی هغه دریم زخمي له مې یوړی، وی د هغه خوا کې بل زخمي پروت دی، هغه دې اوبو ته فریاد وکړه، آه یې وکړه، ورته یې وکتل تږی و. وی هغه دریم زخمي اشاره راکړه چې هغه له ورسوه. وی چې هغه له مې یوړی هغه نه ساه ختلې وه، واپس مې هغه دریم زخمي له راوړې د هغه نه هم ساه ختلې وه، واپس مې هغه دویم له راوړې د هغه نه هم ساه ختلې وه، د تره هغه زوی له چې مې راورسولې د هغه نه هم ساه ختلې وه. دې ته صحابه وایي د مرګ په وخت کې د زنکدن تنده برداشت کوي، خو زما د بل زخمي ملګري له اوبه یو څه خیر دی، زه به را تنده برداشت کړم. او نن موږ څه کوو؟ زما وروڼو ډېر خلک، زه خو قسم دې رښتیا درته وایم، دا مالدار خلک، که دا مالدار خلک خپل زکات او خپل صدقه او خپل خیرات په خپل ګاونډ او محله کې غریب له ورکړي، په مخ د ځمکه به غریب پاتې نه شي.
بغض او حسد به پاتې نشي. یو بل سره خلک ولې بغض کوي؟ وی دا مالدار دی او زه غریب یم، زما نشته او د ده شته. که یو بل سره ښېګړې شروع شوې، بغض او حسد به ختم شي، غلا غلطۍ به ختم شي، خوشحاله او د سکون زندگی به راشي. او بیا په رمضان کې حضرت عایشې صدیقې رضی الله عنها له چا پیسې را لېږلې وې، هغه فوراً هغه وینځې ته وایي تقسیم کا، شابه خیرات کوه. تقسیم یې کړې، مازدیګر شو ټول یې خلاصې کړې، 1 روپۍ هم پرې نه ښوده. چې ماښام شو روجه وه د عایشې صدیقې، خادمې ته وایي وی روجه ماتې راوړه. وی څه راوړم؟ وی څه نشته. وی نه. وی ګوره په زرګونو روپۍ دله رالې او ټوله دې خیرات کړې. نو 1 روپۍ به دې پرېښې وه، نو اوس به مې تا له هم روجه ماتې راوړې او ما به هم ډوډۍ خوړلې وه که نه. نو یو دې هم ترې پرې نه ښوده. نو عایشې صدیقې ورته وی چې اوس راته وی نو وختي به دې راته یاده کړې وه که نه، وختي به دې راته یاده کړې وه، 1 روپۍ به هم دې پرېښې وه. یعنی دومره سخاوت و په هغوی کې چې ځان ته یېر دی چې بېګاله به څه خورمه، خو چې څه وله رالل ټول یې خیرات کړل. السخي قریب من الله، سخي الله ته نږدې دی، بعید من النار، د اور نه لرې دی سخي. او البخیل، بخیل څه شی دی؟ بعید من الله، د الله نه لرې دی، قریب من النار، اور ته نږدې دی. نو سخاوت ښه شی دی. او بیا په روجه کې چې ګورې سخاوت پرې نه دی، روجه کې ایثار وکړه، قرباني ورکړه، ګاونډي له ډوډۍ ورکړه، روجه ماتې ورکړه، جومات ته کجورې راوباسه، بل مسلمان له ورکړه. دا د دواړو جهانو د مبارک سردار وینا ده. بل غیبت مه کوه، غیبت دې نه به ځان ساتې په روجه کې. او دروغ به بلکل نه وی. ما ووایي چې په غیبت او په دروغو د روجې برکت لاړ ختم شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا هغې خو معجزې وې، مونږ ته خو پته نه لګي. 2 ښځې لګیا وې غیبت یې کو، 2 ښځې. نبی علیہ السلام مبارک ولا لوښې ولېږه، لوښې پی ولا ولېږل، اوبې ولا ولېږلې دواړو له. وی د یوې لم د اوبه ورکه او د بلې لم د اوبه ورکه چې د اوبه وڅکي. ګوره نبي علیہ السلام څونه د حکمت خاوند، خدای معجزه ده. او بیا ورته دا لوښي ونیسه، که الټی ورځي وی په دې لوښي کې الټی وکړې، په دې لوښي کې الټی وکړې. هغې یوې زنانه هم هغه د لوښي نه اوبه وڅکلې او بلې زنانه هم د هغه لوښي نه اوبه وڅکلې، خو چې تېرې کړې وې الټی رالې. څپه اوبه وې نبي علیہ السلام ورلېږلې وې، وی الټی رالې، وی دې کې الټی وکړې. یوې زنانه هم په هغه کاسه کې الټی وکړه او بلې هم په کاسه کې الټی وکړې او په الټو کې وینه او د غوښې قطرې راوغورځولې، وینه ترې راوغورځېده او د غوښې قطرې. صحابه وایي د الله رسوله دا څه دي؟ تاسو خو له اوبو لېږلې. نو چې اوبې وڅکلې نو چې الټی یې کولې خو هغه اوبه به الټی کړې وې، دا وینه او د غوښې دا قطرې پکې ولې رالې؟ وی دا د مسلمان غیبت دی دواړو کړی. او چې څوک د مسلمان غیبت کوي د هغه غوښې خوري، دا هغه غوښې وې او دا هغه وینه وه چې د دوی معدې ته تلې وه او زما د اوبو د برکته تې واپس راووتله. یو صحابي د بل چا غیبت کو، نبی کریم صلی الله علیه وسلم پې ورغی، وی ستا شونډو پورې د مسلمان غوښه وینم، غوښه او د مسلمان د غوښې بدبویي وینم. وی صاحب ما خو د څاروي غوښه نه ده خوړلې، نو د مسلمان او د انسان غوښه کم ده چې تاسو وینئ. وی غیبت دې د بل مسلمان کړی دی. اوس نبی علیہ السلام د کشف خاوند و، هغه ته پته لګېده او مونږ ته پته نه لګي. ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیه میتا، ای غیبتي دا دې خوښه ده چې د مسلمان رور غوښه وخورې؟ دا دې خوښه ده؟ غیبت چې کوې د مسلمان غوښې به خورې. او دروغ څونه ګناه ده. بعضې وخت کې مونږ ته دروغ اړو څه ګناه نه ښکاري. دروغ به بلکل نه وی، نه د دنیا دپاره او نه د دین دپاره. نبی علیہ السلام فرمایي یو سړی چې یو ځل دروغ ووایي الله ورته معافي وکړي، بیا دروغ ووایي بیا ورته معافي وکړي، بیا دروغ ووایي چې د دروغو عادتمن شي، الله سره یو رجسټر پروت دی، فرشتو ته حکم وکړي د دې فلانکي سړي نوم د دروغجنو په دې رجسټر کې ولیکه. نو چې بیا د فرشتو د الله په نس د دغې سړي خبرې کېږي چې نوم یې علي فلانکي دروغجن، الله نوم علي فلانکي دروغجن، فرشتې نوم علي فلانکي دروغجن. او چې یو سړی رښتیا وایي او بیا بیا رښتیا وایي، الله فرشتو ته حکم وکړي د دې سړي نوم د رښتونو په رجسټر کې ولیکه.
نو که الله نوم علی وي پلان کې رښتونی، که فرشتې نوم اخلي فلان کې رښتونی، نو رښتیا وایه، دروغ مه وایه. په دروغو خو به ته مسلمان خوشحاله کې، خو لوی الله به پې خفه کې. او غیبت باندې میدان ګرم کې، مجلس به ګرم کې، لوی الله به پې خفه کې. نو په روژه کې خو خامخا د دروغو او عظیم ګناه ده، خو د دروغ او د غیبت نه د مارونو بالکل ځان وساتئ. تسبیح لاس کې پیدا کې، ذکر کوئ، د الله تلاوت کوئ د قرآن شریف، او د غیبت نه او د دروغو نه ځان وساتئ. په دې به لوی الله خوشحاله کې او شیطان به خفه کې، او د روژې ډېر لوی اجر او ډېر لوی ثواب به ومونئ. یو بل حدیث کې فرمایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم، د روژې وی دومره فضیلت ته چې بروجه کې د نفل عبادت کو دومره اجر به الله درکړي لکه بغیر د روژې نه چې د فرض عبادت کړي. ګوره د فرض اجر ډېر زیات دی، او که په روژه کې د فرض عبادت وکړه دومره اجر به الله درکړي لکه بغیر د روژې نه چې د اویا ځله فرض کړي وي. یو د سار مونځ چې دی وکړه، د سار دومره اجر به الله درکړي لکه د رمضان نه بغیر چې د اویا ځله د سار مونځ کړي وي. په روژه کې د 15 منځونه وکړل دروازې، دومره اجر به الله درکړي لکه بې د روژې نه چې د 3,500 منځونه کړي. یو ځل دی وی الف زر آ، نو نیکي او پلس ملاویږي. او چې په روژه کې د الف زر او وی نو لسو لپه او یو کې ضرب ورکه 900 نیکۍ به الله درکړي. الحمد دی وی الف لام زر الحیم زر حمدال پیدو، نو 15 حرفونه دي، نو په دې به تعالی الله 50 نیکۍ درکړي. 50 نیکۍ به الله درکړي بغیر د رمضان نه. او چې په رمضان کې دی وی نو یو الحمد باندې به الله 3,500 نیکۍ درکړي. 3,500 دا یو الحمد ثواب. د قرآن شریف تلاوت کوا په رمضان کې خامخا وکا، که پورا قرآن تلاوت چاته ناظره نه یاده، قل هو الله احد سوره اخلاص غټولو ته یاد، الحمد سوره فاتحه غټولو ته یاد ده، ادې تلاوت کوي. زمارونو دومره اجر، یو ځل سوره فاتحه دی ولوستله، یو ځل سوره اخلاص دی ولوست، دومره اجر به الله درکړي لکه د رمضان نه بغیر چې او یا کرته سوره فاتحه لوستي وي او یا کرته سوره اخلاص لوستي وي، څومره اجر دی. دا د الله رحم او د الله کرم دی. زمارونو ګورې پام کوئ چې د الله د رحم او د کرم نه بار نشئ. که د الله د رحم او د کرم نه بار شوی قهر به راځي. ولې حدیث پاک کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم د منبر په دې لومبۍ پوړی قدم کېښود وی آمین، چې دویمې پوړی باندې قدم کېښود وی آمین، چې درېمې پوړی ته مبارک اخد بیا وی آمین. نبی علیه السلام به په دې درېمه پوړی کېناستېده. چې دغه نه فارغ شو د منبر نه، صحابو ته تپوس وکړه د الله رسوله دا 3 ځله آمین دی ولې وی؟ آمین خو خلک اله وایي چې بل دعاو کې دی په آمین وایي، یا په خپله دعاو کې نو بیا وایي آمین. نو مونږ خو ستاسو دعا نه ده لیدلې، نه ده اورېدلې، نه بل چا دعا کړې ده، نو صاحب دا آمین هم ولې وی؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل وایي چې په لومبۍ پوړی مې قدم کېښود، نو حضرت جبریل علیہ السلام راغی، وی چې د کم انسان مور او پلار دواړه جم دی وي یا یو جم دی وي، دې د دې مور او پلار داسې خدمت اونه کي چې ځان په جنت ته ورسوي، نو الله دې تباه کي. د مور او پلار به داسې خدمت کوي چې د هغې د خدمت د وجې ځان جنت ته ورسوي. نو که داسې خدمت دې اونه که چې د مور او پلار د خدمت د وجې ځان جنت ته ورسوي، نو الله دې تباه کي. نو مې چې آمین. ګوره د مور او پلار به ډېر قدر کوي. او که ته وایې دی بوډا دی ګډې وډې وایي، دی بوډا دی کنزل کوي، دی بوډا دی پلانکي زوی سره ښه کوي، ما سره هغسې نه کوي. نو چې بوډا ورته تا په خپله وایي بوډا دی، کمزوری دی، لاس یې رپي کار نه کوي، خپې یې رپي، په کونټی ګرځي، سترګې کار نه کوي، غوږونه کار نه کوي، نو زړه او دماغ یې کار نه کوي، که کمزوری شو که نه، دننه به هم کار نه کوي مازغه، دننه به هم کار نه کوي زړه، نو کمزوری شو. نو ته به ورسره ګزاره کوې که نه؟ ته چې کمزوری وې او د ګرځېدو نه وې، دې پلار دې مور دله غول نه پاکول، دې پلار او دې مور په غېږ کې نه ګرځولې، تا به هم کمزل کول، پلار به یې د ګیرې نه نیوسه، خو نه پوهېدې ماشوم دی، اوس پلار نه پوهېږي، ګزاره ورسره کوه که نه.
که پلار قصدن یو زوی سره ښېګړه کوي بل اب هغه نه به الله تپوس کوي پلار قصدن ظلم کوي د هغه نه به د هغه ظلم تپوس الله کوي ته نشي کولی الله به ته کوي د پلار دومره لویه مرتبه ده وایي که دی کافر او ګرجې له ځینو بوځی به نه خو که دی په خپله ګرجې ته لاړه او د راتلو نونو راوستی یې شي په شعر اوچت کوری وله بوځی مه ګناله خو که د هغه نه بیا کور ته راته و د راتلو نو شا وله ورکری وله اوږه وله ورک ګډې وډې وی په مجلس کې نه په طریقه پوهې که خیر دی دا څه بده خبره نه لکه په طریقه پوهې کې کور کې ورته ووایه په طریقه پوهې که خو داسې مه چې په پلار شرمېږي په پلار چې شرمېږي خو هغه ارامي وي هغه لالي نه وي ګورئ ارامي بچې به په پلار شرمېږي لالي بچې به چېرته هم په پلار نه شرمېږي لالي بچې به د پلار خیال ساتي او مونږ خو ډېر خیال ساتو ما ته خو پته ده مونږ خو ډېر خیال ساتو اکثر دا باباګان مونږ له بیا راشي که قسم دی ګوره داسې خلک هم ما لیدي دي چې بچي را پرزولي دي او لاسونه او خپې یې پې زخمي کړي دي داسې میندې مې م لیدي دي چې زخمي حالت کې ماله راغلي دي لاسونه او خپې یې تړلي دي دا ولې مورې دا ولې بابا دا بچی والے الله اکبر دی معذوره له او دی کمزوري پلار له او کمزوري مور له خو د دشمن لاس هم نه ورځي ظالمه خوش قسمته بچې هغه دی خوش قسمته چې پلار یې مري او دې زوی ته دواګانې وکړي خوش قسمته بچې هغه دی چې مور یې مري او په خولې کې بچي ته دواګانې دي او خوش قسمته بچې هغه دی چې مور او پلار یې جمدي و دې وله خدمت وکړي او چې مړي قبر له ولځي او خیرات ورپسې کوي نه مور او پلار قدر وکړي خیال وساتئ ښځه ده د ښځې خپل ځای شته که نه د ښځې خپل ځای دی او د مور او پلار خپل ځای دی دا نه چې د ښځې دپاره به د مور او پلار قدر به نه کوي او د مونږ پښتانه څه وایو مونږ وایو خور اله او مور بله او ښځه نعمت د خدای تعالی خور اله او مور بله او ښځه نعمت د خدای تعالی دا ښځه نعمت د خدای تعالی نه مور نعمت د خدای تعالی پلار نعمت د خدای تعالی نو زما رونو وی نبی علیہ السلام وی جبریل علیہ السلام ګوره مقربه فرشته ده وی چې د چا مور او پلار دواړه یو جمدي و داسې عبادت ولو نه کي چې داسې خدمت ولو نه کي چې د هغې د خدمت د وجې جنت ته لاړ شي الله دې تباه کړي وی مې چې آمین ګوره نبی علیہ السلام پې آمین ویلې د غرق به ګرځی ګورې مه کوئ وی چې په دویمه پوړی مې قدم کېښود وی چې ستا نوم د چا مخکې واغېشتي شي او درود در باندې ونه وی نو الله دې هلاک کړي ما وی چې آمین د نبی علیہ السلام نوم مبارک احمد او محمد صلی الله علیه وسلم دا دوه نومونه دي چې دا څوک والي نو چې څوک یې واوري نو یو ځل درود شریف واجب دي خامخا به یې کدی ونه وي ګناهګار شي او که په یو مجلس کې بار بار اخیستلی کېږي لکه نعتونو کې خلک وایي نو یو ځل واجب دی او بیا مستحب دی او د درود شریف ګورې ډېرې لویې فایدې دي او کمالات دومره کمالات چې هغه ځان له یو جمعه تقریر غواړي که موقع پېښه شوه درته به یې وویل او د رمضان میاشت درود شریف له هم ګورې رونو زور ورکړي نو چې څوک ستا نوم والي ای رسوله او څوک پې درود ونه وایي نو دې هلاک شي مې چې آمین او په بله پوړی څه ووی چې په چا د رمضان میاشت راشي او دې پکې دومره عبادت ونه کړي چې په الله ځان وبخي دا دې هم هلاک شي وی ما وی چې آمین اوس پې ځان پوه کړئ دومره عبادت به په رمضان کې کوئ چې ځان په الله وبخئ او که دومره ونه که نو جبریل علیه السلام خیره کړې ده او پیغمبر علیه السلام پې آمین ویلي دي نو چې جبریل علیه السلام غوندې مقدسه فرشته خیره وکړي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم غوندې مقدس پیغمبر پې آمین وی دا خیره به قبلیږي او که به نه قبلیږي نو د الله د رسول او د جبریل علیه السلام د خیرو نه ځان وساتئ خیره د چا دپاره ده هغه چا دپاره چې دومره عبادت اونه کړي چې ځان په الله وبخي دومره عبادت به کوئ چې ځان په الله بخئ دومره به کوئ فرض مونځ کوئ نفل کوئ غیبت نه څه جوړوئ دکان کې ناستې پردې غیبت کوي د پټي په پوله ناستې پردې غیبت کوي جماعت کې ناستې استاد هم کوي او مقتدي هم کوي استاد هم قبلې ته شا کړي او مقتدي ته مخ راوګرځوي او مقتدیان هم قبلې ته مخکې ورسره ورنږدې شي دواړه پردې غیبت شروع کړي یو ډلال ته کې د مقتدیانو ناست سره غیبت کوي بله ډلال ته ناست سره غیبت کوي بله ډلال ته غیبت کوي مقبره کې مړه شوی دی لس کسه یو ځای چې دوه یو ځای چې ټول غیبت لګیا دی عجیبه خوند هم دی د غیبت مرچکې د ترسکون دغه چولو باندې چې هغه مالګه او مرچکې او چټني ور واچوي نو ترسکونې شي او کاسې چڼه خورې نو
مړی نه تېرېږي. غیبت دقسې ترسکون شی دی. یو ځل مخکې ما ته چا خبره کړې او جومات یې یاد کړ. زمونږ خلک هم عجیبه دي، دا د ډېرو کلونو خبره ده. یاره یو 14 17 18 کاله خو به یې کېږي. ما ته یو سړی راغی، وی پلانکي جومات زمونږ په کلي کې یو جومات راته یاد کړ. زمونږ په کلي کې وی پلانکي جومات کې خلک ناست وو، تاش یې کو. هلکه جومات کې تاش کو او وی په جومات کې وی ما چې ظالمانو وی مونږ خو په جواري نه کوو، روژه پې لنډو. واوره ورته مونږ په جواري نه کوو، مونږ په روژه لنډو. په تاش روژه لنډی ده، الله په قرآن یې ولې نه لنډی. هلکه پلان کو لګیا. او دا بل خو د دنیا دي زمري خلک کوي که نه کوي؟ زمري پخوا مو ماشومانو مونږ به م کول، کاڼي ماڼي یو خوا بل خوا کرښې مرخې راکاږي. مونږ نو تېر شوي دي. خلک کوي که نه کوي؟ دا ماشومان کوي، زمري ورته وایي که څه ورته وایي؟ څوک پکې لډو کوي او څوک څه کوي. جواري پې نه کوي، روژه پې لنډوم. روژه د الله په نوم ولې نه لنډی؟ لا اله الا الله. څومره خوند دی پکې. لا اله الا الله څومره خوند دی. الله څومره خوند دی پکې. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوة الا بالله. څومره خوند دی پکې. د الله په نوم روژه لنډه که چې ثواب دی وشي. بدبخته په زمري او په تاش روژې لنډې، په لډو باندې روژې لنډې. دا ټوله ګناه د شیطان مونږ کې پیزوان اچولې دی. لکه څاروي کې چې سړی پیزوان واچوي او کم خیر راکاږي ورپسې څاروی منډې وایي، دغسې مونږ یې پیزواني کړي یو دی شیطان. خدای ته وګورئ، د غیبت نه ځان وساتئ، څه به ترې جوړه کړې. ماړو ستا غیبت وکړه ډېر زیات مې وکړه، نو ستا څه کمولی شم؟ هېڅ نه. که ته زما غیبت وکړې او ډېر زیات هم وکړې، زما څه کولی شي؟ هېڅ هم نه شي کولی. عزت او ذلت هغه دی چې چاله رب العالمین ورکړي. وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. یا الله ستا په لاس کې عزت او ذلت دی، خیر ستا په لاس کې دی. هېڅوک چاته شر نشي رسولی چې الله د چا خیر وغواړي، که نه رسولی شي. د چا خیر چې الله وغواړي، د دنیا طاقت و د شر رسولی شي؟ وایه جواب راکې، نشي رسول. چاله چې الله عزت ورکړی دی، ټول مخلوق غیبت که عزت ولا کمولی شي؟ نه، ځان دی برباد. چې چا چې غیبت کې خپل ثواب دی هغه ته وبخه، خپله نیکي دی ورته وبخله. نو روژه کې خو ته توبه وباسې. او یاره وروڼو یو خبره درته بله، نسواریان خو په روژه کې نسوار به انشاءالله چې نه اچوي، که نه په روژه کې مچوي. روژه کې مچوي؟ نه د روژې د پېشمني نه ماښامه پورې، د روژې دوران کې، روژې دوران کې یادو، نه روژې دوران کې یادو چې روژه پېشمني وکړي تر ماښامه پورې خو څوک نسوار نه اچوي که نه، نو دا وروسته م ورپسې ما اچوی، په چونډی شړق راغورځېږه، وروسته مو غورځوه که نه. دا دله خدای پاک یو پدل درکه که نه. و یاره جي بس مرمه، یاره که د نسوارو نه څوک مړ شو، ګناه یې زما د غاړې ده، زه به یې جنازه وکړم که نه. بلکل چې څوک نسوار اچوی دی مجلس کې ناست یې، ټول نن قصد وکړئ چې نسوار به واچو، بس مړه په دې خوله خو ته الله یادوې، چې په کومه خوله الله یادوې او د پیغمبر نوم پې په هغې به ته نسوار باچې، مرې به پې چې پرېږدې یې مړ به شم. یاره جي کافره نشره نشم نه، زه نشره پکې قصد وکړه شیطان سره. بس شیطانه د رمضان مبارکه میاشت در باندې الله راوستل. او خطرناکه ګناه د نسوارو نه ګورې بله نشته. ښه دا مو چې دا ګناه نه ده، یو نشه ده او نشه حرامه ده یوه. دویم نسوار چې خوله کې نسواري واچوي نو دا تیریږي. ګورې ګنې ته بیا لاړې وتوکه او وکړه چې په هغې کې هغه شینوالی راځي او که نه راځي، نو خاورې دې تیرې کړې، دا خو ایره ده که نه. او تماکورې تیر شو، دا دې بېله ګناه او معدې ته هم نقصان رسوي. درېیم اسراف دی. نن سبا اوس خو به غونډار هم ګران شوي، په څو روپۍ دی؟ په 3 شو. ګوره د روپۍ نه 3 ته وخت، ولې پټرول ګران شو که اوس په هغه شي تابېږي، هغه بجلی ګرانه شوه، 3 ته ورسېدل. او کم از کم یو نسواري خو به د ورځې 2 غونډارې خو به خامخا دی خوري اچوي، په 2 کېږي هم نه، په 3 چې خوري نو 9 روپۍ ورځ شوه. نو د میاشتې څو شوې؟ تقریبا 200 روپۍ. دا 200 روپۍ د الله جومات کې ورکړه که نه؟ والله چې واقعي رسول الله ټکو جومات ته څوک شمه نه راوړي. 9 روپۍ ورځ د نه مفتو کې لاړه، دا دې بل اسراف شو. او بله غټه ګناه څه ده؟ په حرم پې کې. ولې
ما له د چین ماچین خاپیری راځي نسوار مې چولې ما زه چې ته طالب هم یو ځل نو ما له یو طالب نسوار راکړل وی ته دا ما لکه دا نسوار ښه شی نه دی ما ته دا واچو چې سبق په خوند پیښې وی په هوا به ګرځې په هوا به ګرځې یاره ما یو چونډی راواغېستلې شونډه کې مې تراشه که څه خوند پکې طالب ومن چې مې دې شونډه کې واچول او سر تاوېدل ما وی ګنې د اسمان تاوېږي دا ځمکه او د اسمان او دا هر څه تاوېدل او صاحب الټی راغلې الټی مې هم درې څلور ځله وکړلې او بیا مې هغه شګه راواغېسته او شونډه مې پې مګله او دا شونډه مې هم سوځېده ما وی توبه د دې دغه نه توبه وی دا چین ماچین خاپیري راځي چې سړی نسوار واچي او په هوا به وی ګرځي یو ګناه شوه بل د خلکو مخکې کې بل پې فخر کې څونه ګناهونه یو ځای شو نو دا د ورورولۍ خبرې مې درته وکړې زما دا خبرې په بدو ماړه وې ښه دا چې چاته څوک نصیحت د دین کوي هغه یې نږدې وي نو زه راته ځان نږدې ګڼم او ته مې هم نږدې رورې چې ما له دومره د لرې ځای نه مانځله راځې خو ما سره دې مینه ده نو زه به هم در سره مینه ساتم د آخرت د غم نه به دې خلاصوم نو مهرباني وکړې قصد وکړې زما ټولو وروڼو که څوک هم نسوار اچوي نو د نن نه توبه وباسه چې بیا به نسوار بلکل نه اچوي داسې ده که نه ده توبه ده که نه که څوک نسوار اچوي انشاءالله العظیم حجر اسود ښکلی او پکې نسوار اچوي په مدینه منوره کې قسم په خدای قسم مې راته وخوړ مدینه منوره کې په شهر یو 60 را روانم یو سړي سګرټ څکه غټه غټه ښکلې ګیرې ده هیر مې دي چې پټکې یې خو نه خو غالب ګمان مې دا چې پټکې یې موالي او پښتونو چې سګرټ یې څکه مټه مې کلکونی مې ورور یو خبره ته کوم خفه کېږم ارې بلوچستان میدا مخامخ څه شی دی ګمبد مبارک او اوس راځي د نبی علیه السلام مبارک باندې بس سلام اچولي نو سګرټ خو هسې هم ښه نه دی خو د حضور پاک مبارک په دې خاوره کې د نبی علیه السلام په دې خاوره کې او بیا هغه تماکو چې کوم پاتې شي په ځمکه به غورځئ یاره نر مسلمانو په ځمکه یې پې خپراخ که ما ته یې وې څوک مې د پلان کې علاقې ما ته مولانا صاحب د نن نه پس مې سره توبه چې سګرټ بند کړ او قسم په الله قسم مې راته وخوړ یو سړي راله ډوډۍ کړې وه په مدینه شریفه کې ملګري م را سره و ملګري م درته خولی شم خو نوم یې نه علم چې ډوډۍ لی بوتلو او په داسې ځای کې مکان و چې د هغې نه د نبي علیه السلام مبارک ګمبد ښکارېده مبارک ګمبد ته ښکارېده مخامخ داسې ځای کې اوسېده وپسخېدم چې ورلم ټي وي او ډش پروت دی وته وي سي آر وته پروت دی ما وی الله د خدای نه نه یېرېږې د دې حیا نه درځي د دې مخامخ ګمبد نه د جومات خوا کې به پخوا ډول ته نو بند به کوي دا جومات زمونږ د کور خوا کې چا ډول نه دی والی چې په سړک به ته وایي بند کې د مولوي صاحب کور دی د زیارت خوا کې به چا په واده کې ډول ووایه راته که نه نو مال لږ د خامتا جامې وې صرف شملې وې او خوند پکې و برکت پکې و ټوله شپه به یو بل سره ګپونه لګول خوشحاله ژوند و خوشحاله ژوند اوس که مال ډېر دی دولت ډېر دی موټرې دي لارې دي ماښام نه پس د کور نه څوک برته نه راوځي او دا ټول به ناستو په حجرو کې او ګپونه به یې لګول او خندا خوندي به دا ولې په قهر د خدای خدای نه زیارت احترام ته نه ده جومات ته نه ده مولا شته نه د رسول الله مبارک شته مې حیا در نه ده ظالمانو مخامخ ګمبد مبارک ته وګوره کوم ځای کې پراته جنت کې اوسېږې حاجي صاحب وایي جنت کې ناست محمد امین نعتونه لیکي جنت کې ناست محمد امین مدینه منورې ته جنت وې د جنت ځمکې ورته وې نو دا جناب روجه ده د روجې مبارکه میاشت د الله رحمتونه راورېږي چې څوک ګناه کوي توبه پکې وباسئ الله به د هغې د اجر درکړي نو د دغه نه غیبت نه او د دروغو نه خو چورلټ توبه وباسئ الله به پې د اجر درکړي بل دا مهرباني وکړې ټولو ته وایم